نو عزیزانو اوس د ګټو دا ډرامه ده هر سړی زه اوس ما ته نن تپوسونه وکړو چې تاسو خلک کینئ که نه وایي چې موږ یې خوینو کارتونه مو سره ولې پې جوابي کاروایی نشي کولی مساله شته که نه غم شته او دا داسې غم دی چې دا ډېر په لنډو د وتو نه دی که د سوات ولس د ملکڼ ولس چې دی د پاټو نه بالا دا راغونډ نه شو اتفاق یې ونه کړو اتحاد یې ونه کړو نو یو غم چې دی هغه به درته حکومت یې چې ورکړو نو په بل طریقه درته ټکسونه شروع را او زه خو په خپله دا وایم چې زما کور څوک په کاڼو ولي زه تاسو ته دا نه وایم چې تاسو پرې ډس کوئ او یا مه کوئ خو که څوک وایي چې ما له ډیوټي کوي زه هغه مرګري له ځم هغه له ډیوټي م کوم څوکۍ ولم کوم شپه ورسره م تېرومه زه ورسره چې دی خو که په ما باندې څوک ګټ راګوزاري نو زه خو ګټ نشم ګزارلی خو زه پې د شپې چې دی چې زما کور په ګټ ولي نو زه پې ډس کوم نو عزیزانو زه یو خبره حلپن کوم حلپن او زه د باچا خان په سر باندې قسم هم خورم چې د 2013 او د 2018 د مټې صوبایي الیکشن چې دی هغه عوامي نیشنل پارټۍ ګټلی دی خو هغه کوچ چې دی هغه دې ګټلی د دیو ټیم لږ دی وایي د خو خلکو ټیم لګي په پاکستان کې د ګندو خلکو ټیم زیاتي وی به نو دا کاکا به هلک کېږي 15 کاله بعد به دا کاکا هلک چې دی به منډې وهي او بیا به په تمه ناسي چې په دې ملک او بیا په دې صوبه کې دا 2 ځله ډېر په بربنډه باندې د خلکو منډېټ د خلکو نه د رایې حق چې دی هغه واغستی شو چې په 2013 کې موږ خاموش نه وی پاتې شوي په دې الیکشن کې چې دی دا عمل به یې راسره نه کوو ما ته به هم د نن نه بعد ځکه چې په نشاط چوک کې ما تقریر وکړو نو ګنټه بعد ټلیفون راغی ما ته خطره شوه د ټولو ناول زمونږ د پارټۍ ډېر محترم مشر زما نه هغه ملګري هېر شو عالم خان ناست دی زمونږ سمر خان اثر علم خان دلی او د هغې ملګري زه د دیو د زړه نه ډېر مشکور یم چې دیو د ګل لالا خان د نواب او د دیرې خان سره او د پارټۍ د تنظیم سره یو شانتي نه چې د دیو نه جدا او په نیمه شپه راغلي دی کمپین یې خپل چلولی دی د پی ټي آی صحیح کسان خو دا ناست دي د الیکشن نه بعد میا صاحب ته خطره شوه میا افتخار ته چې هغه د دې پښتنو دپاره خپل یو زوی قربان کړلی خپل یو زوی او د هغه په خاندان کې نارینه نشته د هغه په خاندان کې اوس د هغه د لور نه علاوه د هغه د زوی بچي هم نشته خو چې میا صاحب رښتیا وایي د جمهوریت دفاع کوي نو میا صاحب ته په پاکستان کې نن د ټولو نه خطره ده میا افتخار حسین ته من د دې خبرې مذمت کوو او د پاکستان هغه ادارو ته وینا کوو چې یو سړی د کونړ نه نورستان نه را روان دی شکل یې معلوم دی جامې معلومې دي طرف یې معلوم دی نو بیا تاسو ته تناس یې بیا علاج تاسو کوئ که نه نه به راځي نو عزیزانو نن میا صاحب ته ډېره خطره ده میا افتخار ته من د مټې د تحصیل د طرفه
من د دې خبرې ډېر پرزور مذمت کوو چې که میا صاحب ته خطره ده پکار دا ده چې د میا صاحب حفاظت وشي. سلیم صافي پښتون دی په اسلام آباد کې دی او پوهېږم یېرېږم نو د پښتنو د حق دپاره د قبایلو دپاره د پښتنو دپاره چې هغه دا 5 کاله کم جنګ کړی دی په دې زه سلیم صافي صاحب ته خراج تحسین هم پیش کوم او د پی ټي آی درامه‌باز ګنده‌باز او هغه خلک چې په وزیراعظم هاوس کې ناست دي د سلیم صافي خلاف چې دی کردارکشي کوي د هغه مخالفت کوي نو هغه په اسلام آباد کې ناست دی پښتون صحافي دی خو موږ ولې د مټې نه دا پیغام ورکوو چې صافي د خپلې خبرې نه به نه راګرځي موږ د سره ولاړ یو په ایماندارۍ باندې. څو کلوګان او پیاز تلي نو زمونږ د سپریم کورټ د صاحب نثار هغه تله نه ده هغه خپل کار کړی دی هغه بیخي وزګاره پرته ده بیخي هغه خپله ډیوټي ځان ته رسول نه چې کول څه ورته حوالو هغه سر ته رسولي دي په ما باندې به د توهین عدالت خبر راځي دی خو صاحب نثار صاحب تاریخ به تا معاف نه کي چې کم ګنده رول تا ادا کړی دی چې کم د پښتني خاورې ته تا نقصان ورکو دا پښتانه به تا معاف نه کي.